نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال تبارك الله وتعالى في قرآنه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار نطول بجوم عند الشريف وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د رمضان متعلق بیان شروع کړو ان شاء الله که الله موږ تاسو له ژوند را نصیب کو نو دا دریم جمعه به ان شاء الله د رمضان سره چې د سم متعلق ته دغه خبرې وکاو خونن جمعه تاسو ته د یو څلورو خبرو وضاحت کوم یو د قمر هلال دویم نمبر تراویح دریم نمبر قرآن کریم ختم قرآن کریم سلورم نمبر د دې اذان متعلق دتا د روزو سره څه تعلق ته داغي او سو خبرې کوم ذهن کې یو خبره یاد اوساتئ کم وخت چې بری صغیر وو پاکستان لا جوړ نو نو باغ وخت کې د برطانیې حکومت و پاکستان پر ټول بری صغیر باندې نو زیب دا کمیټه نیوي مسلمانانو په خپل علماء باندې اعتماد وو نو هر ضلع کې بخپل یو کمیټه وا د پیښور خپل کمیټه 400 کې بخپل وا دغه شانتي په ملکان ډیویژن کې سلور 15 کمیټه نه بوي دغه شانتي مفتی شفیع رحمهم الله کراچۍ کې دغه خپل کمیټه وا زمون مفتی شهاب الدین فاپلزی سے
د دې والد سے په دا کمیټه چلوله مسجد قاسم علي خان د هغه زمانې نه دا کمیټې نه را روانې وي ځکه حالت کفر حکمران د کفرستان د پیرنګینو نو په پیرنګینو چا اعتماد مسلمان نه کولو نو د مسلمانانو علماو دا کمیټې ولا قائم کړي وي به چې کوم وخت کې پاکستان آزاد شو او پاکستان جوړ شو نو مکمل زبداو ما چې علماو متفق را پاسې دل پاکستان خپل یو ریاست محکم ریاست جوړ شو او د هلال کمیټې یو خپل اداره جوړه شو د هر صوبې نه پکې کسان منتخب شول نو بیا د پاکستان د علماو چې دا کمی کمیټې نیوي نو هغه کمیټې نه د علماو په خپل باندې ختم کړي او اعلان وکړو چې اوس پاکستان مستحکم ریاست ته او د پاکستان د کمیټې چې مونږ ته سم مسله کده رمضان وي او کده اختر وي شعبان پکې راځي ربيع الاول ډېر خبرې ده هر میاشتې قمري نظام سره تاسو په اخبار کې پڑھاو کړي محرم سفر ربيع الاول نو چې کله میاشت زمونږ په ختمې دوشي نو د اعلان وکي وای چاند نظر آگی او چاند نظر نه آگی دغه الفاظ په اخبار کې بتا سو ګورئ ځکه کمیټه کې نه د هر میاشت کمیټه کې نو د علماء متفقه دا فیصله شو چې یارا بس دا کمیټه نه دیو ختم کړ البته زمون مسجد قاسم علي خان کمیټه برقرار پاتې شو مین مقصد تبع ورستر اعظم خو ذهن کې و خبره یاد وساتئ هر د اسلامی میاش دا ټول اسلامی میاش دي کله چې میاش په ختمې دوشي نو هر مسلمان باندې دا لازم دی چې دې میاش ته خپل باندې ګوري خو بیا د رمضان میاش د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه دا معمول روان دی صحابه بم ډېر په شوق غتلا بیا دغه شانت دا سلسله را روانه وا وس پوری په موتا دا لازم دي چې میاش په موتا لیدل کو میاش په ګورو الله رب العزت موتا له بدوی کې لوی اجر ثواب منتخب کړي دي او به ته یو بل خسته خبره کوم کوم وخت چې موت تاسو میاش ولیدله هغه د درېمې او د څلورمې او د اتمې ولې نه نو دی وخت کې قبله طرف ته مخ کول دا میاشت اسم د قبله د طرف نه راخیږي د میاشت طرف ته مخ کول او د خیر دعا ځان نه غوښتل دا د بزرګانو او د اولیاء طریقه ده
او په دغه میاشت کې ځان دپاره خیر غوښتل او ځان د شیطان د شر نه محفوظ کول دعاګانې به ځان له غواړي هره میاشت معمول سره به دا ترتیب د مسلمان رواني میاشت د رمضان تا ولیدله خلاصه د ذکر کوم میاشت د رمضان تا ولیدله یو کور دی خو ستا بچي ونه لیدله ستا کورواله ونه لیدله ستا ورور ونه لیدله او په سباله باندې ریاست د روجې اعلان ونه کو ځان په دې مسله ښه سوچ سره پوهې کوي سباله ریاست د روجې اعلان ونه کو تا خو میاشت لیدلې ده خپله ګواهي دې ورپېښ کړې ده خو هغې ستا ګواهي منظوره نه کړې وغیره وغیره نو دې وخت کې سبا د رمضان روجه په صرف پتا پاره شوه خو ستا په کورواله او ستا په بچو نه ده فرض ریاست چې اعلان نه کړي نو ستا کورواله او ستا بچي به روجه نه نیسي که چیرې وینې وله شکي روجه ده ګناه ورته په میلاویږي ته ورته ډېر ووایه خو نه دلته کې ځکه میاشت د رمضان ستا سترګو چې لیدلې ده نو دې وخت کې به ته څه کې تا باندې روژه پردن فرض شوه که چېرې تا پردن روژه ماته کړه نو تا فرضي روژه ماته کړه په تا باندې هغه کفارې او هر څه لازم شو ته به روژه نیسې اوس که ریاست اعلان ونه کو خو ستا په بچو او ستا په ورونو وغیره څه باندې نشته دا تاسو ته د دې دپاره دا بچي یادوم چې ستاسو مسله د ذهن کې دا مسله واضحه شي ریاست چې چاله اختیار ورکړی ریاست نو موږ به د ریاست د اختیارمن خلکو د هغې د حکم پابند یو بیا پسې بله خبره کوم دا خو د رمضان د روژې متعلق شوه بیا د اختر متعلق خبره کوم تا په خپلو سترګو باندې میاشت ولیدله د اختر میاشت د شوال میاشته ولیدله لہذا ریاست سبا له د اختر اعلان ونه کو هغه اعلان ریاست دی وخت کې د روژې اعلان دی لہذا ته به سبا اختر نه کې ته به څه کې اوس ته به د قوم سره روژه نیسي ته به دلته که د ریاست د حکم معمول ماتحي ولی ځکه علما لیکي چې دلته کې اجتماعیت ته الله رب العزت په اختر کې ترجیح ورکوي ته به دلته کې د اجتماعیت سره خپل خوشحالي مناوهې به دې کې ډېر سوالونه راځي وخت رانه لږې پي اوس لہذا زمونږ خیبر پښتونخوا دا د مشرقي طرف په دغه باندې پروت دی مشرق په اوچته پروت دی دویمه خبره خیبر پښتونخوا خلک الحمدلله دیندار دي تاسو په دنیا کې ټوله دنیا کې وګرځېږئ
خو د خیبر پښتونخوا په شانتي دیندار خلک به تاسو ته پیدا نشي. دا د الله احسان دی په موږ او تاسو ټول په دې لیکه باندې. استاد محترم به خبره کوله و چې په ورانه کې واخلې نو اول نمبر ورانکار امدادي د دنیا په بل ګوټ کې او چې ورانه کړی بس وی ګوره ما دا به د خیبر پښتونخوا او چې په دیندارۍ سره والی اول نمبر دیندار امدادي د الله فضل کرم. نو موږ د روجو او د دې ختمونو د تراوو د عبادات د الله رب العزت د خیبر پښتونخوا په دې لیکه لوی احسان دی. پابند یو شوق سره دا ادا کو او شوق سره هر څه کو. نو لہذا زمونږ د مخکې د دې هلال کمیټۍ نه یوه ګیله وه. خدای دې هغه وخت کې چې زمونږ روژه بالاتفاق او اختر بالاتفاق راشي وجه پکې دا ده چې د دې کافرانو د سوالونو نه به محفوظ کافران نه باندې یو سوال کوي دا څنګه مسلمانان دي په یو ځای کې اختر دی په بل ځای کې روژه ده وی دا څنګه اسلام دی. هغې خو تضحیق به موږ پسې کوي. مخکې د ریاست پاکستان د کمیټۍ له زموږ د خیبر پښتونخوا د قوم ګیله وه. هغه داسې چې مسجد قاسم علي خان ته به بې انتها ګواهان رالل. لہذا هلال کمیټۍ د پاکستان د ریاست پاکستان هلال کمیټۍ به هغه مسترد کول نه منل. چې نه منل زمونږ مفتی شهاب الدین قاسم علي خان کمیټۍ دا مجبور وه چې دی مجبور وه دی به اعلان وکړو چې اوس څه وکړو 500 پورې موږ ته ګواهان راشي. د دې کې به بیا خبرې اترې هم کېدې خو موږ زه تاسو ځان یادو موږ د پاکستان قوم یو. که چېرې موږ د مسله مې د تپېله وضاحتي کړې ده که چېرې موږ تاسو د مسجد قاسم علي خان سره چرتې روجه کړه یا اختر کو نو لہذا زمونږ دا دین موږ ته د علماو قربانیان دي چې موږ ته پیش دی او هر زمونږ د علماو نه پوښتنه کوو نو زمونږ په خپلو علماو برپور اعتماد دی. استاد محترم به وی دا خلک یو خبره کوي وی دا صحیح وي خو د مولیانو له فقارم ورځي چې مولیان زمونږ غوایان د سوارو په جنت ته داسې متل کوي وی دا صحیح وي ځکه وی د دې قوم په خپلو علماو اعتماد دی. نو لہذا که چېرې مونږ او تاسو یا داسې د مسجد قاسم علي خان سره یا روجه کو یا اختر کو که زمونږ چېرې هغه زمونږ دا کمیټه زمونږ ګواهان نه قبلوي نو بیا که چېرې مونږ تاسو اختر کو یا روجه کو نو مونږ تاسو ګناهګاران نه یو. ګناهګاران زمونږ په سر دغه علما دي مونږ تاسو بری یو. او که چېرې د ریاست پاکستان سره یا چا اختر کو یا روجه کړه ځکه هغه اعتماد دغه کوم علما ناست دي هغه اعتماد په دې علماو دی په دې کمیټۍ دی ریاست ولې اختیار ورکړی دی. نو لہذا که چېرې
یا روزه کوي اختر کو نو دیو ګناهګاران نه دي ولې ځکه اعتماد یې په هغې دی هغې وپوه شه الله له جواب ورکول پوه شه نو دا د هلال باره کې درو میاشتې د لیدو باره کې تا ته مې یو څو خبرې وې الله دې هغه وکړي او که چېرې ریاست پاکستان زمونږ د خیبر پښتونخوا ګواهان قبول کړل او یې به اختر او روزه نه کوله نو لهذا به مونږ ته د یو کمیټه دغه نشته چې مونږ د هغې اتفاق وکړو مونږ هم دقه ریاست پاکستان پسې بیا ځکه د مونږ ګواهان قبول شوي دي بیا به نورو کمیټیانې نه چلیږي نو د خیبر پښتونخوا د علماو شکوه دا وه چې ولې تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ریاست یو صوبه نه ده یا ضلع نه ده ولې نه قبلوئ وجه څه ده وجه وښیئ هلته کې هغې خپل جواب نشي کولی یا موږ د پاکستان رهایشي نه یو نو په دې باندې ول علما ورسره ډېر بحثونه شوي دي خو لهذا موته دا لازم دی چې میاشت د رمضان موته په دې سترګو وګورو الله به پې اجرونه راکوي بیا به پې ځان له دعا وغواړو یا الله دا میاشت د تبرکاتو میاشت ده کالان کې تا په درېیمه وګټه که په څلورمه دې وګټله روژه خو دې نیولې داسې خو که چېرې میاشته ته دا ککوړې درته مخامخ شو نو بیا لهذا دعا به ځان له د خیر کوئ هغه چې په هره میاشت کې دعا به ځان له د خیر کوئ لاسونه به اوچتوئ الله نه به غواړئ چې یا الله زما دا میاشت په خیر تېره کړي کم تبرکات یې مونږ ته راکړي دا خو د دغه باره کې مې ته خبره وکړه دویم نمبر تراویح دې ته هم دا عقل لږ متوجه کوي په دنیا کې نن څلور مذاهب چلیږي څوک ورته مسلکونه وایي څوک ورته مذاهب وایي د ټولو اتفاق په شل رکعاتو تراویح باندې اتفاق دی تراویح شل رکعات دا سنت مؤکده دي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې درې شپې تراویح کړي دي او هغه هم د اعتکاف په اخرنۍ شپو کې لهولې عدد د نبی صلی الله علیه وسلم نه عدد ذکر نه دی عدد دې ته مونږ وایو اته نهه لس شل یوویشت دویشت دی عدد ذکر نشته په احادیثو کې خو اولنۍ شپې د شپې یوه حصه تراویح کړې دا یوه حصه عدد ذکر دی په دویمه شپه باندې مسجد نبوي ته ډېر خلک رال صحابه رالل نو د شپې دوه حصې تراویح وکړې په درېیمه شپه باندې بیا ډېر مسجد نبوي ډک شو نبي صلی الله علیه وسلم د پېشمني پورې تراویح ټوله شپې تراویح وکړې نبي صلی الله علیه وسلم نه دا حصې ذکر دي حصه یوه حصه دوه حصې درې حصې عدد ذکر نشته عدد چې کم ذکر دی رمضان په احادیث مبارکه کې رمضان خو به یو لفظ بل ذکر دی چې غیر رمضان نو په غیر رمضان کې تراویح خو شته دی نه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تهجد ته مراد دی نبی صلی الله علیه وسلم تهجد نه دی پرېښی زندګۍ کې دا تهجد هم لوی بحث دی چېرته به انشاءالله وکم چې په ابتدا د اسلام کې د تهجد لمونځ فرض و تا به کوو راپاڅېدی به ورته دا خو نبي صلی الله علیه وسلم د دعاګانو چې زما امت کمزوری دی
پاسېدی نشي ډېر کمزوری دی نو د هغې په وجه الله دا دعا قبوله کړه نو دا تهجد لمونځ یې راله نوافل کو که دا مخکې فرض و هغې ته پته و چې څوارلسمې صدۍ امت مې را روان دی ډېر کمزوری دی ځکه د شپې 12 یو پرې ټلویزیون ته ناست دی بیا اوده شي غریبانان لہذا تراویح چې کومه دی دا دغه زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا په څلورمه شپه باندې مسجد نبوي ډک شو صحابه را نبی صلی الله علیه وسلم په خپله هغه دغه کې وو خیمه کې وو صحابه ټوخارې کوو چاسه کول چاسه نبی صلی الله علیه وسلم خوب تشریف فرمایي لہذا نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه ډېر زیات احترام او عزت پې کوو اوچت آواز به د هغې مخکې نه کوو نبی صلی الله علیه وسلم چاته تکلیف میلاو نشي نو په دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د تهجد لمونځ سره ووتو نو اعلان یې وکړو چې ما ټول ټوخارې اورېدلې دي خو زه قصدن نه راوتم وایي ما وی چېرته دا تراویح په تاسو فرض نشي بیا به زما امت ته ګرانه شي صحابه خو لبیکو هغه به ټوله شپه الله ته ولاړو خو نبی صلی الله علیه وسلم سره د دې امت غم و چې بیا به زما امت ته وروسته ګرانه شي که ولې به شي نه نو لهذا نبی صلی الله علیه وسلم دا اعلان وکړی ځان له کوئ بیا دا معمول روان و خلکو به کولې صحابه به کول د ابوبکر رضی الله تعالی عنه زمانه دا په جهادونو کې تیره شوې ده د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه دی به هم جهادونه کول خو په سن 17 هجری کې دا چې کله خلیفه او امیر المؤمنین و د شپې به اکثر د مسجد د مدینه طوافونه کول لکه حفاظت پې کوو د شپې به ګرځېدو ټوله شپه به ګرځېدو اس په ورسره کور ته به ګرځېدو چې چاته تکلیف خو نشته چاته او پته نه لګېده د مدینې حفاظت پې کوو د مدینې څوکیدار و یو شپه مسجد النبوي ته ورنوت چې ګورې څه صحابه یو طرف ته ولاړل څه بل طرف ته ولاړل ختمونه شروع حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابه ټول لا جمع کړل بالاتفاق غټ صحابه پکې چې شل لکات تراویح بکو په جمع باندې بالجماعت او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دا سړو د پاره قاری سے مقرر کړو د بده به ختم قران کریم کوي صحابه او تا او تمیم داری رضی الله تعالی عنه د زنانو د پاره مقرر کړو د عمر کی زیات وو بډاو دای د زنانو د پاره مقرر کو چې ته زنانو ته تراویح ورکې او ختم قران کریم به ورکې دا معمول روان نو په شل لکاتو باندې د صحابو اتفاق شوه دی په مونږ تاسو کې وس یو ډله راوته دا خبر رانه وړاندې زی خیر خو په مونږ تاسو کې یو ډله راوته دا وس تقریبا سن 200 کال مخکې دا خو په بری صغیر باندې دا د ملکه وکټوریا پیداوار دی د بری صغیر دا الوی باس ته په خپل سره دا فرقه راوته دا نو دې فرقه دیو اکثر دا خلق د مونږ نه بندي چې کم نوافل کې وغیرہ وغیرہ کوي زبرته یو سوره جوړاندې خبره وکم ما سره په کمره کې یو قاری صاحب ناستو هغه د دې فرقه څه ختم لراغلو لہذا ما فرض وکړه ما ته سنت خو وکړه زه سره کې اخو دې غړي وړي خبره مته کوم هغه ته زم دا سنت خو وکړه فاسدانو فاسقانو د الفاظ ورته غب شپ سره نو هغه ماته وي خبره عمره کې دي خو پر زرا پس وکړو کمره کې لاړ واپس ډاډه شو ما د فاسقانو د سنت خو وکړه و انکار خو نکو عمل لہذا دا یو فرقه راوتی دا د عبادت
دا د پیرنګیانو دا فرقه ده او پیرنګیان دا مشن غواړي چې د مسلمانانو د عبادات ختم کړي دا سجدې چې ختم شي دې سره ایمان کمزوری شي نو بیا به موږ مسلط کېدی شو ایمان چې کله د مسلمان کمزوری شي نو بیا کافر د دې برپور مقابله کوي او چې کله مسلمان یوي او دا ټول کوپر راجمع شي مقابله نه ګرانه ده ځکه هغه د جنت تمنا کوي ټیم را نځي د ختم قرآن کریم دا خو د تراو بیان شي د ختم قرآن کریم زه بار بار په هره روژه کې دا خبره کوم د دې قرآن احترام وکړئ او چا چې احترام کړی دی قسم بالله درته ویم چې الله لوی مقام ورکړی دا کم په خیبر پښتونخوا په لیکه چې دا کم ختمونه روان دي زه دې ته ختمونه نه ویم دې ته د قرآن توهین ویم دا د قرآن توهین دی ما قاریان دي 5 شپږ شپول خپل لګل شاګردان ویم تاسو وګورئ چې په سبق یې پوهیږئ که نه پوهیږئ ما ته په د 10 قاریانو دغه راغلی دی چې والله که په ټکي پوهیږو چې څه وایي 5 شپو والا او 8 شپو والا ها په یو شپه کې ختم قرآن کریم کولی شي خو چې تلفظات دې صحیح مانن صحیح هر څه دې صحیح جایز ده خو چې نشي ویلی نو چا در باندې خپه خوستې ده نو لہذا دا زه تاسو ته بار بار ویم چې د دې قرآن کریم احترام وکړو دا د الله کلام دی او د الله کتاب دی 2 کاله 2 ورځې 2 میاشتې 2 ورځې کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ډېره موده کې او دا به زده کوو دا به موږ تاسو لازم دی خو په رمضان کې چې د دې ختمونه زیات وکړو ځان نه او په تراوو کې چې د نه پاتې نه شي او د دې ختم هم سنت دی ګوره چې پرېنهدو خو لهذا هغه ځای ته لاړ شو چې کوم ځای کې ته په الفاظو پوهېږې ځان به نه پازابو ځان له به تکلیف نه ورکو او لهذا د ډېرو شپو به درته زه دام خبره وکړم زما د دې علماو نه هم سخته ګیله ده چې شاته ټول ناشې په فیسبوکو باندې شروع وي چې کله امام صاحب کته کېږي نو ورمنډه کړي دا د مونځ توهین لا تیری دی نو لهذا زه د دې خپلو علماو نه په دې ګیله کوم چې کاش د دې شي تاسو مخنیوی کړی وی خو یاد ساتئ چې یوازې علما په دې نه دي مکمل زمونږ عوام سره مسلط دی په دې کې وجه به درته وویم علما مجبور دي زمونږ علما عوام د دې سره ځکه مسلط دي چې کوم ځای کې د 1 نیمې سپارې او د 10 سپارې او د 15 شپو د 20 شپو ختم کېږي هلته څوک نه ځي هلته به نیم صف او صف ولاړي وایي دا به څوک سرته رسوي نو زه تاسو ته دا ویم چې د دې قرآن کریم عزت او احترام وکړو خپل وخت په ولو باسو که نه دنیا له چې ما تا وخت وباسو قرآن کریم له به هم وخت باسو دا یو رمضان رالو چې په دې یو رمضان کې ما تا وخت نه وباسو نو هغه دی کې به کوو چې په کوم دی کې ما تا په د عباداتو پوهېږو خوند راکړي خوند عباداتو کې الله یو خوند یې خوستی دی ټایم نشته د اخرنۍ خبره کوم ټایم رانه ټول لاړ اذان متعلق دا مې په دې خپلو سترګو کتلي دي دا اذان دا زمونږ استاسو د مونځ دپاره دی ګورئ دا زمونږ استاسو د روژه ماتې دپاره نه دی دا زمونږ استاسو د په سحر په روژې نیولو کې دا نه دی ګورئ چې مونږ به تاسو په دې روژه نیسو مونږ به تاسو په دې روژه ماتې کوو لہذا اذان چې د صبح صادق کېږي چې کله صبح صادق راشي نو بیا مونږ اذان کوو سحر ټیم داخل شي او مو ته شریعت وایي چې د صبح صادق نه مخکې به ته روژه بندې نو مونږ تاسو بل حساب کتاب کوو کوم وخت چې د اذان شروع وي نو خولې ته اوبو شروع کړو چې یاره اذان لا ختم نه دی لہذا مونږ تاسو به روژه بندو د صبح صادق نه وړاندې کم از کم 10 منټه وړاندې نو اذان زمونږ ستاسو د سحر مونځ دپاره دی دا زمونږ د روژې د بندولو دپاره نه دی چې ما ته په دې روژه بندو
لہذا اوس نقشې راوتې دي او خټې به ذکر کړی دی هر سړی د ځان سره نقشه په ترتیب په موبایلو کې دي نقشه باندې د روژه باندې او په نقشه د روژه ماتئ زه خپله باندې دلته کې د ماښام روژه ماته کړمه او د هغې نه پس بیا اذان ته متوجه شم او بهتره دا ده چې د اذان لږ یو منټ یا 2 منټه وروسته وشي د خپل وخت نه مخکې لاړ نشي ځکه چې د وخت نه مخکې وشو نو دوباره به واجب الاعداد دوباره به لازمي ده چې کې به دا پکې علما نقطه ذکر کوي نو چې کم از کم د اذان د وخت نه یو منټ 2 منټه وروسته وشي چې هغه ټیم داخل شي چې په خپل ټیم کې اذان وشي او کچې به وخت اذان وشو نو بیا دوباره کول واجب الاعاده د واجب شو چې دوباره به کې دا یو څو خبرې دي خپه کېږئ رانه په دې باندې مو او زما خالص مقصد اصلاح مقصد دی والله که د چا توحید میں مقصد دی ښه په دې رانه خپه نشئ معذرت کے ساتھ لہذا دا رمضان الله په مونږ او تاسو باندې د خدای په خیر راولي په خیر دې تیر کی او تبرکات میاشتا او په دې کې ځان په الله باندې او بخو ګوره نو سبا ان شاء الله که خیر زندگی و آینده جمعه به تاسو ته د رمضان متعلق د روزو متعلق او به د دې سره پسند ماتيږي او پسند ماتيږي دا خبره بکوم الله دې موږ تاسو له اعمال کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین